الحكيم. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كتب عليكم القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال الشاعر: اسمانونه هغه خاورې ته پسخیږي، اسمانونه هغه خاورې ته پسخیږي کومه خاوره چې شهید باندې انبار شي. ډیرو معزز مسلمانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب ډیر په وضاحت سره خبره وکړه، د رمضان په فضایلو هم خبره وکړه، د قرآن مجید په فضایلو هم خبره وکړه، او د دعوت عظیم کار په فضیلت باندې هم تاسو ته خبره وکړه. عزتمندو، کچری ما ته مثال په تور د علماو مخالفت کو، یا د تبلیغی جماعت مخالفت کو، یا د مجاهدینو مخالفت کو، نو مسلمانانو په دې خبره باندې ځان پوهه کوي. ګورئ په دې وخت کې د عالم کفر او د عالم کفر د یهودیانو د نصاراو دوه سازشونه داسې روان دي چې موږ په امت مسلمه کې یو، چې هغه یهودیان چې کوم سازشونه د مسلمان خلاف لري هغه په هغې کې کامیاب شو. په دې وخت کې د مسلمان خلاف یهود دا سازش لري چې نوجوان څومره نسل دی دا سرکشه شي، بې حیا شي، بې پردې شي، دا د علماو مخالفت شروع کړي، دا د مدارسو مخالفت شروع کړي، دا د مراکزو د مساجدو مخالفت شروع کړي، دا د مجاهدینو مخالفت شروع کړي، دا د تبلیغي حضراتو مخالفت شروع کړي. او عزتمندو، موږ په خپلو سترګو باندې وینو چې یهود نصارا د دغه مسلمان د سرکش کولو لپاره، د دغه نوجوان د بې حیا کولو لپاره چې په دې کې د خور او د مور تمیز ختم شي، د هغې لپاره فیسبوک تیاروي، د هغې لپاره انټرنیټ تیاروي، د هغې لپاره کیبل دي، د هغې لپاره چې کوم ټیویان، د هغې لپاره نصریان، هر قسم وسایل تیارو د مسلمان ملک ته رالیږي. او موږ وینو چې نوجوان په دې عمل کې مبتلا دی. دویم چې مذهبي څومره نوجوان جوماتونه دي، هغه که تبلیغي جومات دی، هغه مجاهدین دي، هغه د مدارسو والا دي، یعنې مذهبي څومره جوماتونه دي، دا خپل منځ کې یو بل څه په ټکراو دي. عزتمندو، عرض مې دا کوه که ما او تا د تبلیغي جومات مخالفت کوو نو قسم په الله په سر باندې ګواه دی د تبلیغي جومات چې کومه دی ذره برابر ما او تا نقصان نشو کولی. خو په دې خبره باندې ځان پوهه کړه جوانه چې په ده ته د تبلیغي جومات مخالفت کوې، ته د مجاهدینو مخالفت کوې، ته د علماو مخالفت کوې، د هغوی ګیرو ته لاس ورچې. په دې خبره باندې ځان پوهه کړه مسلمانه نوجوانه چې کله زرکدن دي د پریشانۍ سره به مخامخ وي، کله په قبر کې کېښودلی شي د پریشانۍ سره به مخامخ وي، کله د الله په حضور کې د پرېښي کېږي د پریشانۍ سره به مخامخ وي. نو نوجوانه په دې ځان پوهه کړه، ولې ځان د علماو د مخالفت نه وساته، ځان د مجاهدینو د مخالفت نه وساته، ځان د تبلیغي حضرات د مخالفت نه وساته. تا ته د علماو کردار معلوم دی، ته علما پېژنې، په شاته تا ته چې دا کوم د تبلیغي جومات جومات په نظر راځي، د دې شاته د علماو قربانۍ دي. مولانا الیاس رحمت الله علیه څوک یو عالم و، مونږ چې الحمدلله امریکې چې په افغانستان کې ماته وخوړه، د دې شاته د علماو قربانۍ پرتې وي. ملا محمد عمر مجاهد څوک و، د دیوبند د مدرسې نه چې په کوټه کې سبق وایو، د هغې نه چې کومه ده یو فارغ شوی چې کومه ده فارغ شوی هم نه و، د وړې دورې عالم و چې کومه ده میدان جهاد ته ووت، 46 ملکونه په افغانستان کې شکست ورکړو. نو علماو ته په سپک نظر مه ګورئ. ما او تا چې کومه ده مثال په طور د تبلیغي جومات کردار دا دی چې هغه میرلاري شوي مسلمانان چې مونځ یې نه پېژاندو مونځ جومات خو لا لرې خبره ده. الحمدلله دعوت په وجه سره الله رب العالمین په سمه لار راوسته، غیر چې هغه بېلاري شوي مسلمانان غیردون ته الله رب العالمین هدایت نصیب کو. علما څنګه چې مولانا صاحب ویل مدارس آباد شو، د قرآن حافظان عالمان پیدا شو، هغه سلیماګانې چې څو ځله په هغې کې دماکې وشوې هغه بېرته خپلو مالکانو جوړې کړي. خو چې کله هغه مالکان هغه د الله په لاره کې واته وختونه یې ولګول، هغه ځګونو له غسلونه ورکړه، په هغې باندې مدارس او مساجد جوړ کړه. عزتمندو، د هېڅ یو جماعت به مونږ او تاسو مخالفت نه کوو، صحیح ده. خو د الله رسول یو بشارت خپل امت ته ورکړی و چې زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي چې دیو به مونځ هم کوي، دیو به روژه هم نیسي، دیو به حج د بیت الله کې دوام به هم کوي، دیو به زکات هم ورکوي، خو د هغې باوجود به وایي چې ولا قتال ولا جهاده، نه قتال شته او نه جهاد شته. صحابه تپوس کې ای د الله رسوله دا به کوم خلک دي؟
د دې نښانې موږ ته وښایي چې موږ یې وپېژنو، نو هغه به د میرزا غلام محمد قادیاني ملعون په شانتې خلک به چې د جهاد چې کومه ده جهاد یې ناشنا القابات ورکړه چې بچر کے خلاف جهاد، گندگی کے خلاف جهاد، महंगाई के खिलाफ जिहाद، बिजली के चोरों के खिलाफ जिहाद. نو دا الله رسول دا بشارت 1400 کاله 1500 کاله مخکې ورکړی چې زما په امت کې به داسې خلک پیدا شي چې دوی به وایي چې ولا قتال ولا جهاد، نه قتال شته او نه جهاد شته. د الله رسول وفرمایل دا به بهترین وخت جهاد او دا به هغه خلک چې په دوی به د الله هم لعنتي، په دوی به د فرشتو هم لعنتي، په دوی به د انبیا علیه السلام هم لعنتي، والناس اجمعین په دې به د ټولو خلکو لعنتي. عزتمندو د الله رسول بشارت ورکړل زیری اورول دی چې الجهاد ماضي الى يوم القيامه، جهاد به د ورځ د قیامت پورې جاری ګوري. چې دا سوچ ولګي چې افغانستان آزاد شو، مجاهدین به اوس په آرام سره کېني. مونږ ته الحمدلله د ایمان غټه تقاضا مخې ته ده چې د جمعې مبارکه په ورځ باندې تېرې شوې جمعې باندې په بیت المقدس کې اسرائیلو په مسلمانانو په نمازیانو باندې فایرنګ وکړو او څه ډبره 100 کسان باندې کې زخمیان شو. عزتمندو د بیت المقدس دروازې زما انتظار کوي چې کله به مسلمان را نوجوان را بیداریږي زما چې کومه انتقام به اخلي. د بیت المقدس ځمکې زما انتظار کوي چې کله به امت مسلمه کې به داسې نوجوان تیارېږي چې زما تعلیم چې کومه ماته کړي، ما به اسرائیل د قید نه آزاد کړي، ما ته د بابري مسجد دعوت راکوي چې په هغې باندې مشرکین د مندر جوړول اراده لري. ای مسلمانه که چېرې ته میدان جهاد ته ونوتې نو داسې به د ذلت سره مخامخ شي څنګه چې الله فرمایي چې الا تغفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله وایي که جهاد ته ونوتئ ما ته هېڅ ضرر نشئ رسولی، زه به په بدله کې نور خلک را پیدا کړم، بل قوم به را پیدا کړم. الله وایي زه په هر څه باندې قادر یم. عزتمندو ما ورته چې جهاد پرېښودو څه ګټه مو ګټه هم دا وکړه چې نن بیت المقدس باندې اسرائیلو بیرغ ولاړ دی، هغې باندې اسرائیلو قبضه ده. دا زما او ستا عظیمه چې کومه د ایمان تقاضا ده چې ما ورته بابر مسجد اقصی دا د اسرائیلو نه آزاد کړو. دا د ایمان غټه تقاضا ده. زما ته چې کومه دی جهاد پرېښودو څه ګټه مو وکړه، ژوندي مسلمانان وسوځولی شو. ما ورته چې جهاد پرېښود څه ګټه مو